सलाम दे पहर के दे मुकाम दे तगदुन के दे खावरे तसातुन के दे खावरे न दे खूब न दे आराम दे वतन बांधे दे पाम दे तपनी मुशपो के विखिए درته ګوري د ملګری تپنی مشپو کې ویخې درته ګوري د ملګری د سپوږمۍ پتا مینا ران ستوري د ملګری خدای وطن منو محترم د ننګرهار والي صاحب ډېر قدرمند ننګرهار د عملیه قمندان صاحب او ډېر بټکوټ لسون ته نږدې د ملي امنیت محترم رئیس صاحب او دوست راغلي ټولو مېلمنو ته ښه راغلاست مېلمه شم او واقعا د ډېرو وروستیو شپو نه چې موږ لسونو انتظار ایسته چې دا درانه قدرمند مېلمانه به زموږ ولسوالۍ ته راځي تشریف راوړي بیا هم ښه راغلاست مېلمه شي ورته ویو او د زړه نه خوشحاله یو ولسونه چې تاسو دلته په دې روژې مبارکې میاشت کې تکلیف ایستي دلته راغلي خدای پاک د الله اجر غواړو دا چې قدرمن والي صاحب ستاسې رهبرۍ سره د بټکوټ ټول ولسونه چې تقریبا څه کم 3 لک نفوس پکې اوسېږي دا به ستاسې په خوا کې ولاړ دي دا به ټول ستاسې په څنګ کې کم در کم چې تاسې یو د عسکر په صفت به دلته منډه وي قرباني به ورکړي ځکه تاسې هغه روا کړو چې تاسې یې کوئ د دې چا څوک مصیبه کې دا ولسونه به ستاسې په خوا کې چې د بټکوټ غیرتي ولس د دوی د ټولو شومو اعمالو نه په تنګ راغلل اول قدم کې چاردی او د دویم قدم کې پاس بټکوټ د هغه عناصرو نه خلاص شو او امن د بټکوټ د خلکو او د اسلامي جمهوریت لاس ته پرېوتو او دغه ملي بیرغ د بټکوټ په ټول قلمرو کې ورپېدو خبر یو چې دا فارمونه یو سکتوري خصوصي ته ورکول کېږي زه ولس سکتوري خصوصي مه کړم زه په هر قیمت دې حکومت له تضمین ورکوم اطمینان ورکوم د سکتوري خصوصي په شکل کې راکوي که په قوي تصمیم په اجاره یې راکوي باغونه وي که زراعتي ځمکې وي د حکومت په ور کې هېڅ شی نه خرابېږي دا چې د بڼکوټ ډیره پرنفوسه او ستراتیژیکې نقطې لري نو د دې نه مخکې په دې ولسوالۍ کې امنیت نو او خلک د بې امنیتۍ نه په تنګ خو په اوس وختونو کې د بڼکوټ د ولسوالۍ د خلکو په همکارۍ او د محترم ولسوال صاحب عبدالوهاب مامن په مشرۍ کې امنیت راغلی او امنیتي مشکلات پر یوه اندازې په حده کم شوي دا چې د بټکوټ ولسوالۍ کې د معارف سطحه ډېره لوړه ده ځکه چې موږ لیسې لرو 12 پاسان وناس او زکوب مو فارغ کړي دي او مختلف پوهنتونونه تللي دي خو کله چې د پوهنتونونه چې خلاص شي او لیسانس او ماستري راورسېږي بیا د کار زمینه ورنه پیدا کېږي د مجبوریت له مخې شاکر کارونه باندې ابدا کېږي او خپل روزمره ژوند په ډېر ناخوالو تېروي د ولایت د مقام څخه مو غوښتنه دغه ده چې زموږ ځوانان د کار زمینې برابرې کړي تر څو خپل ژوند په ارامه سره تېر کړي او د خپل تعلیم څخه مستفید شي
وګورئ د دې نه خلکو داسې خپلې نتیجه واخیسته د دې بټي کوټ نه زده کړه وکړه چې د دې ځایه د دې رئیس صاحب امنیت د رهبرۍ لاندې او د دې قهرمان عبدالوهاب د رهبرۍ لاندې مچ میږي ته دا دښمن ورسو نه دې په مچ میږي کې زیانې کېږي دې ته کار نه وی هلته یو څو نفر خیر دی زه د خپلې موضوع نه بیرون نه وځم یو څو نفر ناست دي چې په کوم حساب باندې راغلي دي او هغه غواړي چې زموږ دا پاکه رهبري دا تخریب کړي او بې ځایه خلکو ته په خوله کې ورکړي دا د دوی د کار نتیجه ده چې د بټي کوټ ولسوالۍ کې چې دغه زموږ رهبري کوي دغه مشران زموږ تکلیف کوي زه نظامي فوجي افسر یم نن متقاعد یم دا تکلیف کوي دا زما تاسو ته پیشنهاد دی چې موږ تقریبا د بټي کوټ ولس له 200 هکتار ځمکې نه ډېره چې د لاجپور مشواني چاردی او عنبرخانه دغه سیمې دي داسې نجونې دي زیم وهلې دي د کروندې ونه نه دي د دې لپاره باید صابرونه جوړ شي دا زیمې له منځه لاړ شي د یوه خوا به مو اقتصاد پیاوړی شي د بله خوا به مو کارګر کار وکړي زراعت به مو پیاوړی شي یوه غوښتنه مې ده او یوه ډېرو نه سخته چې ما لپاره نه د دې ولس لپاره ډېره اهمه غوښتنه ده چې هغه زمونږ دغه ولس 14 کلن جګړه راګرځېدلی دی جګړې نه راګرځېدلی دی ډېر غریب خلک دي لا په کابل باندې ډکې دي له سرخوټ باندې په ډکې دي خو پاکستان کې هم روزګار نه دی لا په کابل باندې ډکې دي له سرخوټ باندې په ډکې دي خو پاکستان هم د پاکستان باندې له دې ولس ته روزګار نه دی له ویزو مهم او زیات مشکل دی په دروداتو په هر پټي نه هر دویم او درې پټي کې یوه شنه خونه ده د هغه په پرتله زموږ ولسوالي ډېره سرسبزه ده د روداتو په پرتله زموږ ولسوالي ډېره سرسبزه ده دې کې موږ ته فکر وکړئ توجه ده کرنه او مالدارۍ باندې ولاړ دی د دې لپاره د سیباټ پروژه د AAIP پروژه او د CNP2 په نامه باندې چې دا د زراعت ریاست سره ډونرانو په همکارۍ په نورو ولسوالیو کې تطبیقېږي د دې غوښتنه مې ودا ده د انکشاف اتحاد په برخه کې یو جامع پروګرام چې د دولت لخوا نه په ټولو ولایتونو او د ننګرهار او بعضې ولسوالیو کې عملي شوی چې هغه د ولسي تړون پروګرام دی چې دې سره کېدی چې زموږ د ولسونو ټول مشکلات په یو اجتماعي شکل باندې د ولسوالۍ ګوټ ته او فرد ته ورسېږي د دې غوښتنه هم ده چې لږ په دې باندې ستاسې خاصه توجه غواړو دریم د چون بټي کوټ داسې یو ستراتیژیکه ولسوالي ده چې شمالي د جنوب سره په یو مستقیم سړک باندې پیوسته دی دا 14 سړکونه لري او دولت په دې برخه کې د راسازي روستایي په نامه تر نامه لاندې د انکشاف اتحاد یو بله برنامه ده هیله مې دا ده چې په دې رابطه باندې تاسې توجه وکړئ او زموږ د ولس دغه ضرورتونو ته د حل جواب تاسې زحمت ونیسه دلته راټول شولئ او زړه خوارې وکړئ خپل مشکلات وویل او موږ هم په دې حوصلهمندۍ باندې دا واورېدل حکومت ستاسې حکومت دا ولس موږ د تاسو نه ابتدا نه یو نو موږ همیشه ستاسې په خدمت کې یو او دا به اول راتګ وکړي بیا به راځو څومره چې سړی ډېر زیو راځي مینه هم پیدا کېږي د یو بل په مشکلاتو باندې پوهېږي او مشکلاتو ته د لارې حل هم پیدا کوو تر هر څه دمخه تاسو ته د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس محمد اشرف غني سلامونه او نیکې هیلې تاسو ته ورسوي زه چې دلته راتلم ما تماس نیولی و چې زه ولسوالۍ ته ځم او خپل سلامونه تاسو ته ویل او د دې تر څنګ زه دا چې د کوټ ولسونو سره ډېره سابقه لرم او ډېر دوستان ملګري دلته زه لرم او سره پېژنو او پخوا هم راغلی یم ځکه 2002 کې چې زه راغلم د بیړنۍ لویې جرګې انتخابات چې وو نو ستاسې مشکلات هم راته معلوم وو چې لاندې او باندې ولسونو ترمنځ سیپای او شفیعي او دغه هر قسم راته معلوم وو خو په هر صورت دا چې زه پس ډېر وخت دلته راغلم
نو زه د ټولو هغه شهیدانو چې په دې کلونو کې قرباني ورکړې ده شهیدان شوي دي او بالخاصه د خپلو اصولو دفاع په خاطر باندې هغه ټولو ته زه د جنت فردوس غوښتنه کوم او بدمنګلګانو ته یې صبر جمیل غواړم. زه اول کې د خپل دوست او ملګري ډاکټر صاحب صدیق عموماً خبرې ردوم یې په دې معنا باندې چې یو د دې په خبرو کې تضاد واقع نو تضاد په دې معنا باندې چې ویلې چې دلته په لږونو قواوې خارجیانو داخلیانو د بټکوټې آزاد نه شو کړی او اوس بټکوټ د ولسونو په مټ باندې آزاد خو بیا وایي چې ورته که پولیس زیات شي نو دا پولیس به امنیت وساتي که پولیس 15 چنده شي 10 چنده شي د امنیت نشي ساتلی چې تر څو تاسې په خپل امنیت ورسوي. نو ما تاسو ته مشران آیات تاسو ته یو مولوي صاحب تشریف لري چې یو ملت ولسونه په خپل حالت کې تغییر رانهولي الله تعالی هم د هغې په حالت کې تغییر کړی. زموږ دولتي ادارو به تاسو سره همکاري کړې تاسو سره به حمایت کړې او اصلي تاسو چې خپل امنیت په خپل راوړئ نو ګټه چاته ورسېږي د دې موجوده امنیت ګټه ورسون ته ورسېږي. موږ او تاسو چې څه کوو په شریکه به کوو سره او د همت نه به کار ځکه دا وطن د مختلفو تبلیغاتي جمعیتونو او مختلفو ډلو یعنې هغه ښکار دښمن دومره قوي نه دی لکه تبلیغات چې زیات دي. تاسې به هم په دې خپله سیمه کې لیدلي چې کله تاسې راپاڅېدلی هغې چلنج ختم شول که نه شول. زه خپلې ولسوالۍ کې زموږ ولسوالي هم دغسې څو کاله مخکې نارامه شوه په کونړ کې ولس راپاڅېده ټول طالبان او قوت د هغې ټول 12 کس خو دا ټوله ولسوالي یې نارامه کړې وه ځکه چا یې مقابله نه کوله. نو که ولس مقابله وکړي او راپاڅېږي نو د دې ټولو ناخوالو مخه نیول امنیت مباره کې چې کله موږ بحث کوو نو موږ د ټول نګران امنیت باید په نظر کې ونیسو. د ټول هغه امکانات چې دولت لري هغه باید په نظر کې ونیسي. بټکوټ واقع دا دی چې اولویت یې درلوده په هغه وخت اولویت په دې معنا باندې و چې تورخم په بدلی نه شول. دلته د طالبانو نامنهاده مشران او کسان به دلته وو او هر څه چې کول هغه یې کول او یعنې خلکو ډېره قرباني ورکړې ما ته هم نو موږ چې زه اول ځل راغلم نو رئیس امنیتي مدیر قومندان صاحب اوس نشته صلاحي صاحب او ټولو سره کېناستو نظامي شورا کې موږ فیصله وکړه کله چې زه دور بابا ته تورخم ته مندرې ته په دې لاره لاړم نو رئیس امنیتي مدیر ته حاضر دی ویلې چې که موږ لالپوره بسونه نه کړو او لالپوره ونه نیسو دا ولسوالۍ تهدید لاندې دغه ځای صحیح ده نو ته به تهدید کمې بیا ما به وم چې کومه اول هفته کې چې زه راغلم د دغه بټکوټو او د ګټیکا سرمنځ څو کسه شهیدان شو نو هلته موږ په لالپوره پلان ورته جوړ کړ رئیس امنیتي مدیر په حمایت باندې او څنګه چې تاسې دلته راپاڅېدئ لالپورې خلک هم راپاڅېدل او پس د 12 کالو لالپوره د حکومت د تسلط لاندې کافي راغله مخکې 11% وه بیا وروسته دا نوره چکنور مرکز د اختطاف او ټولو جنایتونو اوس چکنور ته هم خلک شپې او ورځې هلته نو د لالپورې د نیولو سره تاسې ولیدل چې ګټیکټ کې یو ټک بیا ورسېد یعنې امنیت رامنځته شو. نو په دې خاطر موږ چې کله د امنیت مسله فکر کوو هغه تهدید چې مومندرې ته بټکوټ ته غنیخېلو ته د دغه طرف نه موجود
او یا بعضې ګروپونه حتی په چمتیان کې عملیات وشول تاسې ولیدل چې عبدالي ګردیکن صاحب مهم قومندان په نامه د خطر نومېده هلته ووژل شو نو په دې خاطر باندې دا منطقه یعنې ولایت باید ټول امن کله چې امن راغی بیا سب کسه پولیس پرېږدي او 200 پرېږدي خو د دې تر څنګ تاسو ته یو منطقوي محلي اردو ټولۍ هم منظور شوی صحیح ده او زما په چې کارونه قابو شوي دي راځي نو مقصد تاسو ته یعنې توجه داسې نه ده چې د نورو ځایونو ته زموږ توجه وي خدای نخواسته دا زموږ نه لعاب نه شي دا هغه کار به نه وي توجه ورته شته ده دا یو مسله ده چې په دې باندې سره بحث نور نه کوو مسله دا ده چې د خبرو کې داسې ما ته داسې یو خبره سیګنلونه راکړل شو چې یاره موږ زما په خیال چې دلته څوک بدلوو رابدلوو دا خبره نشته همدغه تبلیغاتي جنګ دی چې په هر ځای کې چې امنیت وي او هغه څوک چې امنیت راوړي د هغې په مقابل کې یو تبلیغاتي جنګ په لاره اچوي اوس موږ په ننګرهار کې د فساد په ځکه جنګ په څه شي تقویه کېږي جنګ په پیسو کېږي مافیا په څه قوي کېږي په پیسو باندې قوي جنایي ډلې ولې جنایت کوي د پیسو په خاطر یې کوي نو زموږ هدف دا دی چې د دې دا منبع د منځه ویسو ورته تورخم کې به هر چا سره کړی هغې کې به د ولایت د ادارو د وکیلانو هم پکې وو هغې کې به د اشخاصو افرادو اوس هغه سهمونه په ننګرهار کې نشته نه په سهم باندې څوک مقرري نو طبعا لږې چغې به هم خلک وایي خو موږ به خپلې مبارزې ته دوام ورکړو شوکاڼي معدن دی یو لوی د فساد منبع ده ځکه چې د هغې ګټه 90% یا مافیایي کړیو ته رسېږي یا یې طالبان او داعش او دې ورته رسېږي نو موږ مجبور شو مقابل کې مبارزه وکړو چې د هغې اوس سرچینې ورکې کړو او چې سرچینې ورکې شولې دي او په خپله ضعیفه کېږي او امن راځي او حاکمیت د قانون پراخېږي نو په دې خاطر دا مبارزه روانه ده که ووایه نو د چا د تبلیغاتو د تاثیر لاندې پاتې خپل کار کوئ په جرات یې کوئ تېره هفته کې زموږ د ټولو ولسوال صاحبانو سره مجلس و او یو بحث هم دا و چې لکه څنګه چې زه په د ولایت په سطح باندې د جلال الدوام جمهور رئیس نماینده یم د هغې استازیتوب کوم همدغسې په ولسوالیو کې ولسوالان د جلال الدوام جمهور رئیس استازي او نمایندګي ټول ادارې به دلته د ولسوال د چتر لاندې که هغه په ملکي برخه کې دي او که نظامي کې دي په شریکه به سره کار کوي ځکه شریکه کار کول ډېرې ګټې دا څو میاشتو چې راغلی یم رئیس صاحب یې امنیتي ملي ته تشریف لري کوم همغږي چې زموږ په منځ کې رامنځته شوې ده او د قومندان صاحب امني چې نوی تشریف یې راوړی دی سره پېژنو د ډېر وخت یعنې زموږ په منځ کې موجود ده نو دا په خپله زموږ د موافقیت دښمن ډېر ضعیفه دی فقط تبلیغاتي شکل لري نو موږ به اتفاق اتحاد ساتو او هغه اوازې یا ګنګوسې یا سیګنلونه چې تاسو پرې بحث وکړئ هغسې افواهات دي په هغې باندې ډېر بحث پرې کوو ځکه افواهات افوا ده دا معلومات نه دي دا هسې اضافي خبرې دي چې خلک یې کوي او حتی زما په خیال چې ما دا تېره هفته یو مکتوب راهی محل ته ولیکه د ولسوال صاحب منظوري مې همدلته په ټیکوټ کې وکړه نو په دې خاطر باندې دا ځکه چې د دې منظوري په بل ځای کې ده په غنیخېلو کې ده ما د دې منظوري همدلته وغوښتله چې هغه ولسوالان چې په کوم ځای کې دي ما ته منظوري باید ورکړي نو دا هسې هوایي خبرې دي چې خلک یې کوي او هر وخت چې تاسې باندې فشار راځي دلته دومره کافي قواوې شته ده چې تاسې ته قواوې را رسېدلی اوس هغه پخوانی وخت نه دی چې
کوي به حرکت نشو کولی او نتیجې تاسې ولیدله چې د الفتح عملیات د طالبانو په شیرزاد کې څنګه ناکام شو. 10 بجې د شپې 9 بجې باندې دوی حمله وکړه. 10 بجې موږ نظامي شورا دایر کړله. رئیس امنیت ملي تشریف لري او په 2 بجې د شپې موږ قواو ته حرکت ورکړ او په ساعته کالو زموږ قواوې په د ځمکې د لارې هلته ورسېدل او ولسوالي هغې ونه شو نیولی او بلکې ډېر زیات تاوان هغې ته ورسېدل. نو په دې خاطر پټیکور خو ډېر نږدې دی. نو تاسې دا تشویش مه کوئ چې داسې څوک به راپیدا شي چې په تاسې په سخته راشي او موږ به تاسې ته رسېدګي ونکړو. دا تشویش هم لرې کوي او هغه څوک چې اراده لري هغه هم دې واوري چې د دې هغه خوبونه چې مخکې درلودل بس دا چې ته د داعش او طالبانو په منبع وچې د دې د حکومت تسلط ساحه پراخېږي نو هغې کوشش کوي چې هغه ضعیفه کلچکي کارونه یو یې دا ده چې د خلکو کې ویره خپره کړي. په یو مشر د یو عالم په وژلو او شهیدولو د یو چا باندې ته نشي کولی چې ته مشران ختم کړي علما ختم کړي. دا یو هغه نهایت د ذوق او بزدلۍ حالت دی. نو زه بعضې شبکې موږ نیولې دي بعضې مشکلات شته دی هغه ضعیفه نقطې هم او تاسې کې شته دی په دې باندې هم باید موږ تاسې اعتراف وکړو. هغه اختلافات چې زموږ او ستاسې منځونو کې دي هغه هم د ډېرو شیانو د ګډوډیو باعث کېږي خو موږ به په شریکه سره کار کوو. اوله ورځ زه چې راغلم ما په خپلو خبرو کې ویلې که څوک مشران هلته راغلي وو چې زه تاسې سره وعدې نه کوم زه به عمل کوم. که عمل دې وکړو نو پخپله به یې وکړو او چې وعدې ډېرې وکړو هېڅ نتیجه نه ورکوي. په یوه وعده تاسې سره کوم چې رشوت به نه اخلم رشوت به نه ورکوم واسطه به نه منم قانون حاکمیت به په ټولو یو قسم تطبیق کېږي که هغه غریب وي که موړ وي که زورواکي وي که غیر زورواکي او په هغه پالیسۍ باندې روان یو د 3-4 لسیزو باندې مشکلات دي. هر مشکل ته یو د لارې حل پیدا کړي او پس د هغې نه به بیا اقدام کړي. شرعي مسله دا ده چې په هر کار کې به اول مشوره کوي بیا به عزم کوي او بیا به توکل کوي. نو موږ به مشوره وکړو عزم به کوو او توکل به کوو او خپل د حاکمیت قانون لپاره به خپل قدمونه اخلو. ټول سرټولي رئیس صاحبان ځکه زه ما څو ځلې مشرانو مانه تقاضا وکړه چې موږ درځو هلته نو ما ورته څو ځلې ویلې چې مه راځه نو علت دا نه چې زه تاسې نه ګورم نو ما هدف دا چې تاسې چې راځئ باید موږ تاسې ته راځو. نو اوس به تاسې ته زه وایم چې تاسې مه راځئ. زه به سرټولي رئیس صاحبان د معارف حاجي اوقاف د انکشاف لحاظ د زراعت کانال دا به تاسې ته راولېږم او دلته به تاسې سره چې څه لري هغه به تاسې سره وشریکي او فایده لپاره به څه پلانونه چې لري بټکوټ باید د نظر وعده دی او هغه په نظر کې ونیسي. نو دا وعده تاسې سره کوم چې دا چې هغې ځکه زه ټول شیان ما ته تفصیل پته نشته دی چې د هغې په وسه کې که مکاتبو په وسه کې که د مساجدو په وسه کې او په زراعت او په نورو سکتورونو کې هغه به تاسې سره کوي. خو یوه خبره تاسې سره بیا هم کومه که موږ یو غاصب ته ځمکه اخلو او دلته نور غاصبین پیدا کړي د دې مخه نیول پکار ده. نو بله ورځ همدا ستاسې د خیزشیانو ترمنځ جنجال وکړو نو موږ باید داسې ونه کړو چې خپل غاصبین تقویه کړو او نورو په مقابل کې مبارزه وکړو. دا هم ستاسې وظیفه ده چې هر څوک دلته خلاف
د اصولو کار کوي ستاسې ژوند خرابوي دا وطن بې ثباته کوي او د شخصي ګټو د اهدافو لپاره تاسې باید مقابله وکړئ ما په اول ورځو خبرو کې ویلي چې که په یو کریټ مڼو کې یوه مڼه خوسایي څه کوئ پرېږدئ چې دا کریټ ټول خوسایي دي او که دا یوه مڼه غواړئ چې د کریټ نه لرې کړي دا مڼه موږ یې نه لرې کړو تاسې ولس یې لرې کړي که ستاسې پرې وسه نه کېږي ولسوال صاحب ته یې ووایو ولسوال صاحب که وسه نه کېدله موږ ته یې ووایو نو دا ټول حکومتونه ستاسې تر شا دي دې مقابله به کوو که زموږ په کلي کور کې څوک پیدا کېږي چې ستاسې بې ثباتي یا د نورو لپاره کار کوي یا په هر اهدافو چې که د ګټې په خاطر یا که د نورو په فکر نو نصیحت ورته وکړئ ځکه اول نصیحت مهمه مسله ده کورنۍ دې ورته نصیحت وکړي او ورته ولې وایي چې وروره زویه زما دا کلی زما دا ولس نور مه بې عزته کوئ بس ته ډېر جنګونه مو ولیدل ډېرې قربانیګانې مو ولیدل د جنګ دا چې نه جوړېږي راځئ چې د سولې دپاره کار وکړو د امن دپاره کار وکړو او د وطن د ابادۍ دپاره کار وکړو ګورئ 2002 کې چې زه راغلم دا ولسوالي په یوه خامه قلا کې صحیح ده هېڅ شی دلته نه و مګر نن چې دا دوکان ته مو ولیدل ولې ولس بېرته راغلی دا ګوره صحیح ده چې دا سالون رپورټ یې دی باید 2 چنده ورګډ اما بیا هم یو څه خوشته دی نو که موږ په خپلو حالت باندې شکر وکړو نو خدای پاک دا هر څه 10 چنده کوي نورې به اضافه کوي او که کفران د نعمت کوو او بیا بې ثباتۍ او بدامنۍ ته ځو نو بیا زموږ حالت هماغسې ذلیلې کېږي نو په دې خاطر تاسې باید اتفاق ځکه مې ویلې چې د ډاکټر صاحب صدیق خبره ځکه رد وکړو چې ولس باید کار وکړي نو دا هر څه حکومت نه شي کولی ټول بوج به موږ نه پوهېږم تا خو ویلې چې ګوره خارجي قوام څه ونه واقعیت دا دی چې د علماو هدفي وژنې او د هر افغان یوازې د علما نه دا موږ دپاره قابل د زغم نه دي که چېرې زموږ د صندوق اعلان یو کړي دي پرون هم مثلا شدید بحث درلوده هغه مطلبو کې چې موږ کولی شو په خپله لاړ شو چا باندې اشتباه وي نو موږ ته پرېږدو تاسې به عملیات وکړئ کوم ځایونو کې چې موږ نشو کولی نو بیا تاسې ځای هلته دا عملیات نو هغې سره موږ جدي خبرې کړي دي او انشاءالله چې امید دا ده چې دا به نه تکرارېږي ځکه چې زموږ امنیتي قواوې او دغسې امنیتي ملي او نور خاص قطعات د دې ظرفیت لري چې که چا باندې اشتباه وي هغه ځای ته په خپله ورشي او ورسره وینیسي په پوښتنې دې وکړي تحقیق دې وکړي که چېرې مجرم و که هغه د په هره جامه کې که هغه د عالم په جامه کې دغه وي که هغه زموږ د مدني ټولنې په جامه کې وي که هغه د معلم په جامه کې وي که هغه د ملک په جامه کې او دا ولس خرابوي نو باید پکې ونیول شي اما بې ځایه څوک ونه ځورول شي بې ځایه تقدیرول شي متاسفانه چې طالب او داعش ګروپونه چې په ذلیل حالت کې دي یو بل په وژلو او جنګونو هم شروع کړي نو په هر صورت د دې مخه به موږ نیسو موږ خدای ناخواسته زه خپله د علماو شاګرد یم د علماو نه مې سبق ویلی دی پلار مې په خپله علاوه دې چې په حکومت کې مختلفې چوکۍ درلودې خو دیني علم کې کافي وارد و کورنۍ زما ټول تاسې بعضې دوستان یې دلته پېژني نیکه روحاني شخصیت و د منګو عبدالله صاحب چې د اډې صاحب موازن و ټول خلک یې پېژني نو علماو ته په سپک نظر کتل د علماو ته دا زما شخصي خبره ده او نه حکومت ته اراده ده بعضې وخت کې داسې تبلیغ کېږي چې ولا دا حکومت د علماو پسې رانیسي دا هم تبلیغاتي جنګ دی ځکه چې دوی غواړي
چې خپل طرفدار پیدا کړي نو کله د دین نه کار اخلي کله د ویرې نه کار اخلي کله د قوم د ژبې د سمت د دیو نه کار اخلي او غواړي چې ځان یو څه طرفدار یو څه کسان وغولوي پاکي دا حکومت چې څومره علماو ته احترام لري څومره د علماو ملاتړ کوي او علماو هم د حکومت ملاتړ کوي داسې نه ده چې علماو هم دی همدغه قرباني چې ورکوي نو موږ هېڅکله علما زموږ د جدا نه دي او هر څه چې زموږ د وسې کېږي د علماو د حمایت حفاظت او دیو دپاره به کار کوي د پاکستان ټول ملګري خو د حکومت په کنټرول کې نه دي په دې باندې تاسو سره پوهېږئ زه چې راغلم د هغې نه مخکې ټوکنې مسله وه دوه درې ځایه به خلک پرځابېدل هغه مو د منځه ویل اوس یو ځای خلک پرځابېدل ویزې یو تفاهم وشو چې ویزې زیاتې شي اوس د 500 په یوه زه 1200 یو د حتی باندې وخت ته 200 پورې ورکړل کېږي خو تقاضا هم ډېره ننګرهار کې 8 ولایتونه ویزې غزني پکتیا پکتیکا خوست نورستان لغمان کونړ 8 ولایتونو ته د پاکستان په ننګرهار کې ویزې نو تاسې اوس وګورئ چې څومره کسان هلته اوسېږي زموږ اساسي افغانان او تقاضا هم ډېره زیاته ده یعنې یو خونسګرۍ دپاره زر یو 15 ویزې ورکول هم اسانه کار دغه څوک چې ویزې اخلي دا ټول مریضان هم نه دي موږ تاسې باید یو 15% به مریضان خو 90% یې همالته اوسېږي چې په ویزو اوسېږي دا موږ تاسې د وطن خلک سره نو زموږ دغه دا ده چې تقاضا باید پاکه شي او دلته یو سهولت رامنځته شي رئیس صاحب امنیت ملي شته دی او معاون صاحب د ښار د امنیت ملي هم شته دی که نه دا د امنیت ملي وظیفه نه ده موږ 3 ځلې د پولیس چې هلته د لین جوړوو او په فساد کې به دخیلو تغییر هم ټول څارنوالۍ ته معرفي کړو حتی د امنیت ملي کسان هم هلته معرفي کړل چې که نه یې اصولا د خونسګرۍ مخکې باید دې ونه اوسي چې هلته څوک فساد ونکړي که به شهیدګاران هم ونیول څارنوالۍ ته معرفي کړي نو هغه سهولت تقریبا 80% شوی ده د پخوا په مناسبت خو پوره حل شوی نه نو زه یو دغه تاسې سره دا کوم ستاسې د نوبت په ورځ باندې ځکه دا تجربه موږ په یو 3 ولسوالیو کې تطبیق کړله او نتیجه یې ورکړه کله چې د ویزو ورځ وي د ستاسې د ولسوالۍ تاسې د خپلې ولسوالۍ نه یو 15 کسه استازي شریک ولسوال صاحب ته معرفي کړي دا به هلته ولاړ کړي چې ستاسې د ولسوالۍ کسان نه وو او هغه بله ولسوالۍ خو ستاسې سره د ریدور او بټکوټ یو دی که ستاسې 2 ولسوالیو کسان نه د نورو ولسوالۍ کسان نه نو په دې شکل باندې به ستاسې حق نه ضایع نو دا یوه معقوله لار ده او نتیجه یې ورکړې اوس داسې ده چې هر سړی ضرورت یې که نه یې بس راځه ورته کې قطار کې وویل ویزه به واخله نو بیا به هر سړی په خپل نوبت باندې دا ویزې اخلي نو دا زما د ولسوال صاحب سره کښېنئ یو 15 کسه معرفي کوي ستاسې د ولسوالۍ زه بیا د ریلور ولسوال صاحب ته ویم دغه 10 کسه به لکه کمیټه شي تاسې 10 کسه به تذکرې ګوري پاسپورټ معرفي کوي ګوري به چې تذکره ستاسې د ولسوالۍ نه وه هلته بیا نو په دې حساب باندې تاسې ته خپل حق ورسوي صحیح ده ځکه لارې هر مشکل ته به لارې حل پیدا کړي بل رقم نه کېږي ما تاسې ویلي چې د 8 ولایتونو دلته ویزې نو دا سکیپل تغییرات او دا شیان رامنځته کېږي اخري خبره مې دا ده چې زه د یو خبره پاتې شوله چې د شارک مسله پاتې شوله دا د شارکونو همدغسې یوه خبیثه دایره جوړه شوه په ډېرو جزئي شیانو باندې دا شارکونه معطل نو زه د ولي صاحب شارسازۍ سره وغږېدلم دلته د شارسازۍ او د شاروال صاحب ټولو سره
چې ما ته مې وویل چې کوم شارکونه لرو او مشکل یې په کوم ځای کې چې موږ هغې دپاره لارې حل کړو. نو وصیب شاهزاده اوس موږ ته درې شارک څلور تقریبا منظور کړل او یو په یو دا ټول. نو تاسې دا د شهیدانو د ملي امنیت ملي او پولیس ملي شهیدان د 1404 نه تر 1404 پورې دا څو کاله وشو، لس 15 کاله کېږي او ویدونه په لاس کې څه لومړی نه ورکړل. نو دا اوله ورځ خطونه واچول تېره جمعه او د دې توضیح شروع کړله. ورپسې سور دیوال کې بل شارک دی 2000 لومړی زما په کم چې خطونه اچول شوي دي او زه به هغه هم شروع کړو. یو د معلمینو 15 په غریب پاچک کې وو، هغه توضیح شو. دې شارکونو کې یو څه ستونزه وه چې دا د نمبرو د ډیزاین او تنسه وه. نو دا یوازې ستاسې نه دی، ټول شارکونه د معلمینو ماتره دي. نو موږ ولي صاحب د شهزادي ته ویلي چې دا راته زر خلاص نو چې څنګه هغه مسله خلاصه شي منظوري کړي هغه نهایي، نو دا شارکونه به توضیح شي. دې کې هېڅ تشویش مه کوئ او دا به توضیح کېږي. پخوا داسې یو غټ مشکل دا و چې د اراضي د شهزادۍ نه جدا نو انتقال د ځمکې به کلونه کلونه دي. نو همدې د خاطر جلال الدین جمهور رئیس صاحب شهرسازي او اراضي سره یو ځای کړه. اوس یو وزیر دی، نو وزیر د شهرسازۍ اوس بیا هم راځي. نو ما ته ویل چې دغه انتقال باید د 2-3 هفتو نه اضافه ونیسي. نو انشاءالله چې دا شارکونه یوازې دا نه دا ټول شارکونه چې کوم یو دي دا به توضیح کېږي. 18,000 کسو سره امینونه د کلونو په لاس. نو دا لومړی چې موږ توضیح کړې، لومړی چې توضیح شوې د غصب مخه په خپله نیول کېږي او چې لومړی دې توضیح کړي نه وي خو هر چا بیا غصب کوي. نو د غصب او فساد مقابل کې زموږ مبارزه به روانه وي. نور زه ستاسې وخت نه نیسم، روژه م وه بیا به م راځو. اوس وعده مې همدا ده چې رئیس صاحبان به تاسو ته راولېږو. د دې نه ورسره ولسوال صاحب سکتوري ادارو مشران چې دي وایي هغه ستونزې به د دې نه حل کوي، خو د ستونزو به د لارې حل پیدا کوي. ستونزې به اضافه کوو نه. بعضې وخت کې موږ داسې کوو چې د یوې ستونزې نه بله ستونزه پیدا کوو. نو دا کار به نه کوو ځکه دا بیا ګټه هم نه لري. هما د حل لارې به ټول ستونزه زه بیا هم د ولسوال صاحب د قمندان صاحب دې د امنیت ملي او د ټول پرسونل او د تاسې ټول قلمرو مشرانو ځوانانو ټول نه مننه کوم چې دې روژې مبارک چې تاسې هلته راغلئ. ستونزې هم سره شریکې او ته وړاندې هم سره کوي. تاسې به هم راځئ، ستاسې اواز به زه جلال الدین جمهور صاحب ته رسوم چې تاسې سره ناسته هم برابره شي. همداسې د مومند اګر چې یو ځل خو برابره شوې وه بټ زما فکر چې پاتې وو. نو دا ځلې به هم دا ناسته برابره وو چې بټ او لالپورې مشران هم موږ سره لاړ شي. نو دې باندې موږ کار کوو او رئیس صاحب امنیت ملي په جریان کې دی. نو په دې باندې به سره ستاسې اواز به چې زموږ په وسه کې څه دي هغه به ستاسې خدمت کوي او نور که څه نو په شریکه به سره اواز ورته رسوي او په شریکه به ستاسې مننه کوم د بټګوټ د ټولو خلکو څخه، هغه قومي مشران دي، که ځوانان دي، که دیني علما دي، که بزګران دي. دوی واقعا وکولای شو چې په بټګوټ کې یو تلپاتې امنیت ټینګ کړي او دا امنیت یوازې د خیزش په موټ باندې نه د نور امنیتي دفاعي قوتونه بلکې ستاسې پراخ ملاتړو چې نن په بټګوټ کې امن راغی او تاسو د خپلو امنیتي دفاعي قوتو شاته ودرېداست او د خپل پاڅون کوونکو شاته. نو ډېره مننه.
او بل دا چې د محترم ولسوال صاحب امنیه قومندان صاحب او مدیر صاحب امنیه ملي د دیو څخه زه مننه کوم همیشه چې پټګوټ پر کوم پوسټې باندې حمله سوې ده ما د دا کاري صاحب چې ما شاته ناست دی او نورو پاڅون کوونکو چې دلته پوسټې لري د شپې ورځ زه ورسره په تماس کې سوی او بیا ولسوال صاحب او دغه راباندې چې دلته دا پولیسو قومندان صاحب دی که اردو دی او که ملي امنیت دی که ولسوال صاحب دی ورسېدلی امن د خدای تعالی نعمت یو ډېر لوی نعمت دی که امن نه وي د خدای تعالی عبادت چې پر مسلمانانو باندې فرض دی هغه هم نشي کېدلی امن کار څه سته ژوند ستا خندا ستا عبادت ستا زده کړه ستا کار ستا نو په دې باندې به نور هم کوشش کوو چې په بټکوټ کې امنیت لومړی ورځ چې بټکوټ په بده کې دا خبره ما سره کړې وه چې اول حق به د دوی په قانوني اجاره نه په غصب چې ووایي چې وایي دا زما ده یا دا بیت المال دی قانون دی د کانال ریاست دی جناب والي صاحب ستا هغه به قرارداد جوړیږي څو کاله چې قانوني دا قرارداد جواز دی یو کال 15 کال هغه اجاره ورکول کېږي بیا بل قرارداد هغه به تجدیدیږي دا نور بټکوټ ته د یوې خوا امنیت دغه تهدید نه دی متوجه موږ نور هم په دې باندې موږ ورته غوړکۍ دی دا د غوړکۍ فلس ټول ته معلوم دی 4 دروازې دي چې ورکړي دا څه دی انشاءالله موږ په دې باندې مخته یو چې غوړکۍ ونیسو دلته نږدې څاګۍ دی نه اوس بله شپه چې پر 13مه و 19مه باندې حمله کړې وه نه د څاګي څه کړې و کم دی دا څاګي ته موږ پلان لرو نو زه فکر کوم دا کافي قوت دی دلته پرونی بټکوټ او نننی بټکوټ دلته په ننګرهار کې زه منندوی یم د ننګرهار د ټولو ولسونو څخه یقینا پوی خلک دي غیرتمند خلک دي دا ټولې ولسوالۍ چې خلاص شولې د ننګرهار د زړورو قومونو مشرانو علماو ځوانانو تور او برکت چې نن هغه کېږي چیرې چې ولس راجګ شي هلته بیا څوک مخه نه شي نیولی تاسو به نور هم شهیدان یاست فقط تبلیغات دي طالب دغه توانایي نور نه لري چې بیا بټکوټ ته راسي طالب نور دا توانایي نه لري چې مومن درې ته راسي نور موږ پیاوړی پوځ لرو امنیتي او دفاعي قوتونه لرو او کله چې دغه رسنۍ یا راډیوګانې وایي نه دا باید سړي ته کامل د تشویش نه شي او وایي که د امریکایانو وتله دا خوا دا راغی دا خوا دغې هېڅ شی به مې انشاءالله نه کېږي ولس د دې نظام سره دی او دا زموږ خاوره ده شرعا موږ حق لرو شرعا موږ حق لرو چې د خپل خاورې وطن او ناموس نه دفاع موږ د چا په کور تېری نه دی کړی هر هغه څوک چې زموږ په خاوره او کور تېری کوي موږ د دې دفاع کوو که په دې لارې کې ووژل څو نو شهیدان او دا زموږ افتخار او دا زموږ عزت او په ټولو دنیا کې هر ملک د خپل ځان دپاره عزت لري چې هغه امنیتي او دفاعي قوتونه یا ملي اردو دی یا پولیس دی یا ملي امنیت تاسو دا ټولو دنیا ته وګورئ نو موږ خو دا پنجاب ته نسو پرېښودلی چې پنجابی پوځ یې دا ساتي افغانان ډېر اوږد تاریخ لري ان د دې څه مطمئن اوسئ دغه تبلیغات چې ټوله کېږي دا تبلیغات بې ځایه نو بیا هم مولوي صاحب موږ دې د ژمن یو تر هره ځای چې دا که وهابیت هغه کوي نبي مذهب وي دا د امنیتي او دفاعي قوتو وظیفه ده چې هغه وساتي د جناب والي صاحب په راتلو باندې تاسې تر ما ده سره ښه بلد یاست
والي صاحب اشتم یو اکاډمیست شخصیت دی یو استاد دی او موږ ټول را باندې د احترام او د ډېر سوز سره داسې چې د موږ ټول پر ټول نه مشر نه په کور کې چې مشر بیا نو د ټول کشران پر ټول والي صاحب داسې دی ان شاء الله به نور به هم ډېر کارونه کېږي په ژوند کې نو هغه بیا راغونو په چارو کې هغه د والي صاحب کار دی امنیت زما او د قومندان صاحب کار دی او د اردو کار دی موږ تاسو په خدمت کې یو نو په دې باندې به خبره کوو درود بفرستیم بر روح پاک شهدای مردم افغانستان با خصوص شهدایی که در اواخر در ولایت بزرگ ننگرهار و حادثه‌ای که در اواخر صورت گرفت برای شهدا بهشت برید برای زخمی‌ها شفا عاجل از خداوند استعلام میکنیم. واقعا ما تا روزی که در ولایت ننگرهار مسئولیت بزرگی را گرفتیم که قماندانی امنیت تشویق شما، حمایت شما، پشتیبانی شما ملت بزرگ برای من قابل افتخار است و همیشه افتخار میکنم و همیشه این افتخار میدانم در طول تاریخ وظیفه‌داری من برای من یک کلان افتخار بوده در ننگرهار آمدیم و حمایت شما مردم داشتم. ما چند سال پیش که همراه رئیس امنیت ملی آمدیم در این مسیر را همراه والی صاحب رئیس امنیت ملی برای ما تشریح کرد این مسیر که مسیر خیلی ناامن مسیر پرچالشی بود در ماه‌های گذشته ولی امروز ما خیلی امنیت خوبی داریم در این مسیر. این همش از امو کار و فعالیت و از پشتیبانی از رسالت و از شهادت شما ملت بزرگ امروز ما در این مسیر آزادانه گشتگذار میکنیم و نیروهای امنیتی شما پلیس، اردو، امنیت ملی شب و روز تلاش کردن تا این امنیت بیارن که شما ملت بزرگ با یک روح آرام، با یک آرامش، با یک اخوت و برادری در این محیط و منطقه زندگی کنیم. دوستان عزیز ما از منافع ملی حمایت میکنیم، از منافع مردم حمایت میکنیم، از منافع نظام حمایت میکنیم، از منافع دولت جمهوری اسلامی افغانستان حمایت میکنیم. برای ما منافع ملی، منافع اولیای کشور، منافع مردم ما برای ما مهم است. هیچ وقت ما برای منفعت شخص، برای منفعت زورگوی، برای منفعت مافیا، برای منفعت قلدر، برای منفعتی که و منفعت شخصی خود نظر دارن ما برای منفعت و کار نمیکنیم. و یا برای شما وعده میکنیم از یک روز تا به 100 روز تا به 10 روز تا به هر چی دیگه باشیم فقط منافع شما برای ما مهم است. تطبیق قانون مسئولیت بزرگ و ایمانی و وجدانیشان است که بعد قانون در دورترین نقطه وطن باید تطبیق کنیم و هیچ وقت در مقابل بی‌عدالتی، در مقابل ظلم، در مقابل استبداد سرخم نکنند و استاد شوند. با دست پاک، با قلب پاک مبارزه کنند و همیشه در مقابل بی‌عدالتی استاد شوند. هر خطوه‌ای که به پیش میمونند ما از این توانایی و از ظرفیت و از استادگی یا حمایت میکنیم با تمام معنا. برادرتان من حیث یک افغان، من حیث یک شهروندی سرزمین در پالوتان هستیم و از تمام برنامه‌ها و پلان‌ها و مفکورهایی که شما برای ما میتین ما حمایت میکنیم و پلان‌هایی که ما روی دست داریم ما به زودترین وقت او را عملی میکنیم. پلان‌های دراز مدت است، پلان‌هایی است که بنیادی است برای ولایت، پلان‌هایی است که ما برای تامین امنیت، برای تامین امنیت سر تا سر ولایت ما کار کردیم. به زودترین وقت ما او را عملی میکنیم و شما تشویش نداشته باشیم. به امید
روزی که ملت افغانستان در یک فضای صلح، آرامی، اخوت، برادری زندگی کنند و پیشه و کاروبار و زندگی و تجارت خود پیش ببرند و مردم ملت ما دیگه هیچ وقت درد اولاد، درد برادر، درد پدر دیگه نبینند. ژوندی دی افغانستان، تل دی افغانستان. Thank you.